بسم الله الرحمن الرحیم. د قوانینو الصرف په سلسله کې دا زمونږه لسم نمبر درس دی. ان شاء الله تعالی په دې درس کې به هم مونږه د نون تاکید ثقیله او د خفیفه په باره کې بعض ضروري خبرې عرض کوو. تیر درس کې دا خبره مونږه په تفصیل سره عرض کړې وه چې نون تاکید ثقیله دا مشدد وي او دا د فعل مضارع په ټولو صيغو کې راځي او نون خفیفه دا ساکنه وي او دا په اتو صيغو کې راځي او په شپږو صيغو کې نه راځي. او موږ د اسانۍ دپاره دا خبره عرض کړې وه چې د ثقیلې په کومو صيغو کې الف دی نو په هغې صيغو کې به نون خفیفه دا نه راځي. بله اهمه خبره مونږه په تیر درس کې دا عرض کړې وه چې دا نون تاکید ثقیله دا په بعض حالتونو کې به دا مفتوحه وي او په بعض حالتونو کې به نون ثقیله دا مکسوره وي. نو نون تاکید ثقیله دا به په اتو صيغو کې په خپله مفتوحه وي. بیا په پنځو صيغو کې به هغه پنځه صيغې چې هغه د ضمیر بارز نه خالی وي نو په هغې کې به د نون تاکید ثقیلې نه مخکې حرف هغه مفتوح وي او په دوو صيغو کې به د نون تاکید ثقیله دا به په خپله مفتوحه وي او د دې نه مخکې حرف دا به همیشه دپاره مضموم وي او هغه دوه صيغې جمع مذکر غایب او د جمع مذکر حاضر صيغه ده او په یو صيغه کې به د نون تاکید ثقیلې نه مخکې حرف دا به مکسوره وي او هغه د واحد و مؤنث حاضر صيغه ده. نورې کمی شپږ صيغې دي نو په دې کې به نون تاکید ثقیله دا په خپله مکسوره وي او د دې نه په مخکې به الف راغلی وي او هغه د څلور د تثنیې صيغې دي. یوه د جمع مؤنث غایب او بله د جمع مؤنث حاضر صيغه ده. او بیا مونږه د نون تاکید خفیفې په باره کې دا خبره عرض کړې وه چې نون تاکید خفیفه دا به په خپله ساکنه وي او څنګه چې د نون تاکید هغه پنځه صيغې چې په هغې کې ضمیر بارز نه وي نو څنګه چې په نون تاکید ثقیله کې د هغې نه مخکې حرف مفتوح نو دغسې به په نون خفیفه کې هم د دې نه مخکې حرف مفتوح وي. او جمع مذکر غایب او جمع مذکر حاضر صيغه کې څنګه چې د نون تاکید ثقیلې نه په مخکې حرف باندې ضمه وه نو د نون خفیفه نه به هم په مخکې حرف باندې ضمه وي او څنګه چې په نون تاکید ثقیله کې د واحد مؤنث حاضر په صيغه کې د نون تاکید ثقیلې نه په مخکې حرف باندې زیرو نو دغسې به د نون خفیفې نه په مخکې حرف باندې هم په دغې صيغه کې زیر وي. دلته دا اهمه خبره دا یاد ساتئ د ثقیلې او د خفیفې په بحث کې مونږ دا خبره وکړه چې په کومو صيغو کې به د دې نه مخکې حرف مفتوح وي په کومو صيغو کې به د دې نه مخکې حرف دا مضموم وي او په کومو صيغو کې به د دې نه مخکې حرف دا مکسور وي. نو څنګه چې دا تفصیل به فعل مضارع معلوم کې دی بعینه دغه تفصیل دا به فعل مضارع مجهول کې دی. په معلوم او په مجهول کې هیڅ فرق نشته دی او هم دغه تفصیل دا د فعل امر مؤکد بانون تاکید ثقیله و خفیفه معلوم او مجهول کې هم دی او لای نهی مؤکد بانون تاکید ثقیله او خفیفه معلوم او مجهول کې هم دی. او بیا دا خبره به تیر درس کې مونږه ذکر کړې وه چې کومه طریقه
د فعل مضارع مؤکد بانون تاکید ثقیله او خفیفه ده. هم دغه طریقه د فعل امر مؤکد بانون تاکید ثقیله او د خفیفه او د لای نهی مؤکد بانون تاکید ثقیله او د خفیفه ده. یعنی په آخر کې چې مونږ ثقیله ولګو نو د هغې به فعل مضارع باندې څه اثر وي، په کم حالاتو کې به نون اعرابي غورځوي او په کومو حالاتو کې به تدې نه مخکې حرف دا مفتوح وي یا مضموم یا مکسور وي. نو دغه تفصیل به فعل امر کې هم دی او به فعل نهی کې هم دی او په امر حاضر معلوم کې هم دی. فرق دا دی چې به فعل مضارع مؤکد بانون تاکید ثقیله او په خفیفه کې به مونږ د فعل مضارع په شروع کې لام تاکید لګو او دغه لام تاکید دا مفتوح وي، او په فعل امر کې به مونږ ته دې په شروع کې لام امر لګو او لام امر دا مکسور وي، او دا لام امر د حاضر کوم شپږ صیغې دي په هغې کې نه راځي. او په فعل نهی کې به مونږ ته دې په شروع کې لای نهی لګو. دویمه اهمه خبره کومه چې مونږ په خصوصیت سره په دې درس کې ذکر کوو هغه دا ده چې د فعل مضارع هغه 15 صیغې چې هغه د ضمیر بارز نه خالی دي او په هغې کې که ضمیر وي نو هغه به پټ وي. کله چې دا 15 صیغې د ناقص او د لفیف نه راشي او په دې باندې مونږ د حروف جوازمو نه یو حرف داخل کو نو ته دې په آخر کې چې کوم حرف علت وي نو دغه حرف علت دا غورځېږي. نو که کله حرف علت وغورځېد نو د حرف علت د غورځېدلو نه بعد که ته دغې 15 صیغو په آخر کې پیښ او مونږ ته دې سره نون تاکید ثقیله لګو یا خفیفه لګو نو مونږ به دغلته واوی محذوفه دا به واپس راوړو او دغې ووله به مونږ فتحه ورکو ځکه چې په دې 15 صیغو کې د نون ثقیله او د خفیفه نه مخکې حرف دا مفتوح وي. مونږ ته دې مثال ذکر کوو. مثلا مونږ سره د ناقص نه ګردان دی یدعو تدعو تدعو ادعو ندعو، دا هغه 15 صیغې دي چې په دې کې ضمیر بارز نشته دی. اوس په دې باندې مونږ لای نهی داخل کړه نو د لای نهی د وجې نه ته دې 15 صیغو په آخر کې چې کوم حرف علت دی واو دا به غورځېږي. نو مونږ سره به جوړ شي لا يدعو لا تدعو لا تدعو لا ادعو لا ندعو. نو اوس د حرف علت د غورځېدلو نه بعد ته دې په آخرني حرف باندې ضمه پاتې شوه. اوس مونږ ته دې سره نون تاکید ثقیله لګو یا خفیفه لګو. نو کوم وو چې حذف شوی دی دغه وو دا به واپس راځي او دا هغه 15 صیغې دي چې په دې کې د نون ثقیلې نه مخکې حرف مفتوح وي، لہذا دغه وو دا به مفتوح وي. نو مونږ سره به ګردان د ثقیلې نه داسې شي لا يدعون لا تدعون لا تدعون لا ادعون لا ندعون. او د خفیفین به مونږ سره ګردان داسې شي لا يدعون لا تدعون لا تدعون لا ادعون لا ندعون. دا خو هغه صورتو چې د حرف علت د غورځېدلو نه بعد ته دې په آخر کې پیښ و. بعض ټیم کې به داسې وي چې کله مونږ حرف علت وغورځو د حروف جوازم د وجې نه نو ته دې صیغو په آخر کې به یا زبر راځي یا به زیر پاتې کېږي. نو که کله ته دې صیغو په آخر کې زبرو یا زیرو او مونږ ته دې سره نون تاکید ثقیله او خفیفه لګو نو بیا به مونږ یا یې محذوفه واپس راوړو او دغه یا دا به هم مفتوحه وي. مثلا د رما یرمی نه مونږ سره د مضارع ګردان دی ته دغې 15 صیغو یرمی ترمی ترمی ارمی نرمی. اوس په دې 15 صیغو باندې مونږ لای نهی داخل کړه نو د لای نهی د وجې نه ته دې 15 صیغو په آخر کې چې کوم حرف علت دی دا وغورځېد.
نو حرف علت د غورځېدلو نه بعد په میم باندې کسره پاتې شوه. لا یرمی، لا ترمی، لا ترمی، لا ارمی، لا نرمی. اوس مونږ ته دې 5 صیغو په آخر کې نون تاکید ثقیله او خفیفه لګو. نو مونږ به یا راوړو او دغه یا دا به مفتوح وي. نو مونږ سره به ګردان د ثقیلې نشي. لا يرمين، لا ترمين، لا ترمين، لا أرمين، لا نرمين. او د خفیفین به مونږ سره ګردان شي لا يرمين، لا ترمين، لا ترمين، لا أرمين، لا نرمين. او کچری مونږه حرف علت وغورځو او په آخر کې زبر پاتې شي نو په دې صورت کې به هم مونږه یای مفتوحه دا راوړو. مونږ سره ګردان دی یرزوا، ترزوا، ترزوا، ارزوا، نرزوا. اوس په دې باندې مونږه لاینه داخل کړه نو د شروع نه کم حرف علت دی الف هغه وغورځاو نو په ضاد باندې فتحه پاتې شوه. نو اوس مونږ ته دې سره نون تاکید ثقیله او یا خفیفه لګو نو مونږ به یای مفتوحه راوړو. نو مونږ سره به ګردان شي لا یرزوین، لا ترزوین، لا ترزوین، لا ارزوین، لا نرزوین. او د خفیفی هم آسان دی لا یرزوین، لا ترزوین، لا ترزوین، لا ارزوین، لا نرزوین. نو حاصل او خلاصه دا راوتله چې د ناقص او د لفیف هغه 5 صیغې چې د هغې په آخر کې حرف علت وي کله چې په دې باندې مونږه د حروف جوازمو نه یو حرف داخل کو او د هغې د وجې نه حرف علت وغورځېږي نو یا به د دې په آخر کې پیش وي او یا به فتحه او کسره به وي. که د دې په آخر کې پیش و نو مونږ به د نون تاکید ثقیله او د خفیفې د لګولو په وخت کې واوي مفتوحه لګو او د فتحې او د کسرې په صورت کې به مونږه یای مفتوحه لګو او د هغې تفصیل دا مونږه ذکر کو. دې ځای کې دا خبرم یاد ساتئ چې د ناقص او د لفیف بعض هغه ګردانونه چې د هغې په آخر کې الف وي، حرف علت الف وي او دا د په دې باندې مونږ د حروف جوازمو نه یو حرف هم داخل نه کو بلکې په عام حالاتو کې د مضارع کم ګردان دی نو په دې 5 صیغو په آخر کې الف راځي. بالفرض تدغه یرزوینا د یرزوانا مونږ د مجهول ګردان وایو نو مونږ سره به وي یورزوا، تورزوا، تورزوا، اورزوا، نورزوا یا یدعا، تدعا، تدعا، ادعا، ندعا. اوس په دې باندې مونږ د حروف جوازمو نه یو حرف هم نه دی داخل کړی لیکن تدې نه مونږ مضارع مؤکد بانون تاکید ثقیله او خفیفه جوړو. نو په دې صورت کې هم کله چې تدې 5 صیغو په آخر کې الف وي نو بیا به هم دغه الف دا به مونږ په یای مفتوحه سره بدلو نو مونږ سره به ګردان شي لیدعین، لتدعین، لتدعین، لأدعین، لندعین او لیورزوین، لترزوین، لترزوین، لأرزوین، لنرزوین. نو خلاصه دا راوتله کچری د فعل د ناقص او د لفیف په دې 5 صیغو کې الف یا د دې په آخر کې زبر او زیرو او مونږ ته دې سره نون تاکید او ثقیله او خفیفه ولګو نو د دغې په منځ کې به مونږ یای مفتوحه راوړو او که د حرف علت د غورځېدلو نه بعد د دې په آخر کې پیش شو نو مونږ به بیا واوي مفتوحه دا راوړو. دلته اخرنۍ خبره مونږ دا عرض کوو چې بعض ټایم کې طلبه هغه د واحد او د جمع کمې صیغې دي د هغوی په پهچان کې د هغوی نه غلطي کیږي نو د هغې دپاره آسان علامت او آسانه نښه دا ده چې کوم د واحد صیغې دي نو هغې کې به د نون تاکید ثقیله او د خفیفه نه مخکې حرف دا مفتوح وي او کوم د جمع مذکر غایب صیغه ده نو په هغې کې به د نون تاکید ثقیله او د خفیفې نه مخکې حرف دا مضموم وي. مثلا لیعلمن دی او لیعلمن دی
نو بعض ټیم کې طالبان په واحد مذکر غایب او جمع مذکر غایب په دې صيغو کې غلطیږي چې دا د واحد صيغه ده او که د جمع صيغه ده. نو چې کله د نون تاکید ثقیلی او د خفیفین په مخ کې حرف باندې فتحه وي نو دا د واحد مذکر صيغه ده. او لیعلمن کې د واحد مذکر غایب صيغه ده او لیعلمن کې د جمع مذکر غایب صيغه ده. دغه سی تفصیل په لتعلمن کې او په لتعلمن کې دی. او کله چې د نون تاکید ثقیلی او د خفیفین په مخ کې حرف باندې زیر وي نو دغه صيغه به د واحد مؤنث حاضر صيغه به وي. او کله چې د ثقیلی په گردان کې نان راشي لکه لیضرب نان لینصر نان یا لیفتح نان نو په دې صورت کې چې کله پکې نان لفظ راشي نو دغه به د جمع مؤنث غایب وي صيغه وي. که په شروع کې یا وه نو جمع مؤنث غایب او که په شروع کې تا وه نو جمع مؤنث حاضر صيغه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.